ګوره یو څوک چې د یو مریض پوښتنې ته ورسي نو پر داسې قسمت خور انسان باندې مسلسل د الله جل جلاله د طرفه خاص رحمتونه راوریږي، حتی چې د مکمل پر رحمتو کې پټ او ککړ شي اخر دون رحمتونه الله جل جلاله په د باندې وري. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه حتى يجلس فاذا جلس التمس فيها. وای کوم څوک چې د یو مریض پښتنه روان سي د کور څخه ووزي نو مسلسل فیض الله جل جلاله پر رحمتو کې داخليږي. ما د خدای پاک رحمتونه شروع شي د مازی د خونې سره ووزي د ملډو څخه په دې نیت باندې راووزي د پلان کې پښتنه راځم پر د باندې رحمتونه شروع شي د خدای خاص رحمتونه د خاص رحمتونه پر چا نازلېږي. یو رحمتونه دي بیا خاص رحمتونه چې دي هغه پر د باندې اورول سي حتی چې دی پکې پټ سي. نو وای چې کله د مریض سره کښینی نو د الله جل جلاله په رحمتو کې یو مخ ډوب سي لامبو کې وي، لکه انسان چې په سمندر کې ډوب سي، انسان چې په یو ناور کې ډوب سي، په اوبو کې ډوب سي، دغه رقم دغه سړی اخر په دې رحمتو کې دومره ډوب سي چې لامبو کې وي. خدای ماج په سترګو نه وي. ګوره دا څومره د خوشحالي خبره ده چې یو څوک د مریض پښتنه کوي نو د داسې خوش قسمت انسان لپاره الله جل جلاله ضامن او ذمہوار. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای من عاد مريضا كان ضامنا على الله. وای کوم څوک چې د خاص د الله جل جلاله د پاره د خدای د رضا د پاره او د خوشحالي د پاره د یو مریض پښتنه لرورسي نو الله جل جلاله د پاره ضامن او ذمہوار دی. بلا مرشي خو خدای دې ذمہوار دی، د خدای بنده الله دې ذمہوار جوړیږي چې کوشش میکړي یو ځای مسکین بیماری خاص کار دغه مسکین لپاره په لږ شور زده ورځه او بیا د مسکین نه چې الله تعالی سره هر مریض شوار سي الله تعالی د مریض څخه ضرور دعا غواړي، دعا را تکوزه د مریض دعا الله تعالی قبلې کنر یې کښځي چې خپل رشتہ دار یې شځي هغه لرول سي هغه شځي ته فائدواره ته د مریض دعا پر هغه ځای الله تعالی قبلې د مریض دعا خدای پاک نه راځي چې کوشش میکړي د مریض څخه دعا غواړي چې د لالچ لپاره نه ورغلي د خدای لپاره ورغلي. خیر دار کوم د بیمار پرسي په باره کې ډیر احادیث علیده کتابونه پکې پراته دي، چند څلور پنځه حدیث سماره خسته چې کوشش میکړي د بیمار پرسي کوي، د بیمار پښتنه کوي چې ارزګي مسلمان نه جوړي ورسي د خپل ثواب لپاره ورسي. یو نیتم مساتې مې د بدمعشي بیرېږي، مې د پیسو خاطر کوي چې دا نو مور دی دا موږ تاسو اکثر اوقات په اکثر ځګان کې وینو چې د ماړې یو مړی وسی یا د مور بیمار سي یا ماړه ته یو سیستم پیر سي څه حال په ولا بلکه یا پر پاتہ باندې زه پیدا کیږي یا پر یادره باندې زه پیدا کیږي. څومره لالچان یو یاره خو پیسې به د ځان لپاره ګټلې، زما لپاره به نه ګټلې، مې ستاسو لپاره ګټلې، ولې دومره لالچي. لیکن د مسکین جنازه به مې هم لیدلې، د مسکین فاتحه به مې هم لیدلې، د مسکین بیماری به مې هم لیدلې چې پنځه کسان په پنځه شوارو کې پښتنه نه ورځي، لیکن پر ماړه باندې لار نه پلانکه اجي سم نه جوړ دي نه به خبر څه دي نه جوړ دي څه کوي خورته باندې اسمان لري و شیش دی هغه پنځه پیل مکه خدای ته وګور یار دومره لالچ چې خدای پاک پتا کې د خپل پر کوله مېدا پتا کې شوله آیا استاد دې رزق او روزي زموږ خدای پاک نه خسته استا خدای اجي صاحب دی الله عز بالله نه پر دې باندې ټکي ثواب الله کستا عذاب لستا. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د لالچ په وجه باندې وایي چاته ولار سي عزت وکي او رغبت سره وکي د لالچ په وجه باندې درېمه د جن جوړان درېمه د جن جوړان دوباره کې د رغبت سره وکي بیا د درېمه ولار درېمه ورکه په لالچ باندې رغبت سره وکي درېمه د بل ولا مکمل جن جوړان مش خورونه ماړه چې وونه کسر دې کسر چې وټ کار ورغل چیرې چې سب نن پنځه مده کسر زره په 14 په خوبو کې دی وینم مګسم اریان یې په دروس نه دی وای د لیونی سزوی د نازم د نازم باجی ساده سم مرسوي یا د خدای بندگانو کاجز صاحب دی کوم مسکین دی کوم مور دی کوم فقیر دی کوم لا دی کوم عالم دی کوم طالب دی د خدای د لپاره هر څه کوي بس ایور په خیال به مساکي دی ایور په خیال د مسکین سره کم د پاتار یا د ماړو سره مغرو یا کوا د ماړه سره د کمرو یا د مسکین سره مغرو یا کوا دا رقم طریقه به الله جل جلاله د انسان څخه قبلې کنه ورنه انسان په خپل ترکو کې تباہ او برباد ثواب د کوم خو د عذاب پر ورځ قیامت ورپاتې په پیسو خطر مکوې د چا د بدمعشي خطر مکوې د چا د یو شي خطر مکوې
خپل کار کوو